دا واړه ماشومانان مې دي دی راته داسې اطمینان کړ 2 کاله مخکې مې بله کور مړه وه نو د هغوی شوګر یې های شوی د سیدو په هسپتال کې خو ډاکټران دې ته وو شوګر یې های شوی و په مخې له دغه 10 منټه او 15 منټه بعد ستنې والې خو د هغې وخت پوره ډاکټران راسره موجوده ولاړ دا خو ما له نږدې هم نه ده راغلې دیکه یې راکولی 9 بجې به زه درخېږم جواد و همدا فواد شو 4 یې مړه هغې چې ما له اپرېشن وکړي ما اوس یې که را بچی مې بچ شي له بخت څخه خپله مې سر کېښود یا الله نه وه خبر د خپل خیر نو دغه دي دا چې رالو د زیارت په ورځ باندې شپې هم 3 وشوې هسپتال کې خیر آباد یم نو چې دی نو دغه دي دا د دې ماشوم به یوه بجه باندې مینګور وه که نه مینګور وه نو هغه چې دی نو د سینټر هسپتال د زیارت په ورځ تلي او د خالي په ورځ د دې د 13 تاریخ باندې دا بیا د اتبار په سهار مړه شوه که نه ماشوم دغه دی دغه ماشوم دی ده بس چې دی نو دغه دي دا چې دا زما سره نه ده 3 ځله کوزه شوم ما ویل راشه نګور ته مې تکلیف دی ویزه درځم بیا راته وي 9 بجې درځم دیکې لاړه راتلې ولاړه نن ورته په بېلې ناست وي ویزه وي 9 بجې درخېږم چې زه لاړم هغو ته د واټ خلکو ول اچولې وه مړه پرته وه او بیا چې دی نو دغه دي د موبایل ورسره وي غټ موبایل یې ورسره و خو دغه خبرې پرې کولې ما ته خو یې داسې نه وي چې دا زما یا مریض دی یا ډېره بسته و به دغه چلې را سره وګوره خدای سختي و زما په سر یې ماتې واړه ماشومانان دغه چالې پاتې کړم جداګړی ځای مې دی نغری او څه نه شم کولی نه له جامې ایستلی شم نه له آخر پخول کلی شم کور نغری مې د زوی روان شو مونږ ورته وایو چې زما دغه جنۍ که واده نه وي نو زما زوی دې وادي که چې زما زوی له به ښځه کوي زه خو د څه نه یم زه د خدمت نه یم د وړو ماشومانانو دا 3 به هغه جنوټې بهر ناسته ده نو بس دغه سخته او ضرور ده که پیسې مې قرض کړی چا داسې نه وي چې دا انسانان دي که د سړیتوب په هسپتال کې دا بني ادم دی او که دا چېرته خپل دي او دغه زیاتې را سره وشو ډېر زیاتې را سره وشو دا ډاکټر دغه څخه سختې دغه ناجیزې را سره وشوې نو د ډاکټرانو د لاسه مې بنګور مړه شوه سزا ورکړي دویم چې دغه ډاکټرانو سزا ورکړي که واده نه زما راجید په نکاح واږي ټیک ده د هسپتال د ژوند د بچ کېدو دپاره دی دې به ما دا به راغلې وه دې به کتلې وه نو که دا زما ګور مړه کېدی په دې زما څه اعتراض په هسپتال باندې نه و په ډاکټر مې هېڅ اعتراض نه و خو چې دا ما سره موجوده ولاړه دی هغې ما له دیکې راکولې ویزه دیکې یې راکولې ویزه دغه غټ موبایل له لاس کې وه داسې په لاس کې نیولی اوس څه خبر وي څه به یې پرې کول نو نو مونږ چې رالو او خور زمونږ وفات شوه هغه زنانه ډاکټر پسې نه راوته زمونږ هغه خور پسې لاړه 2-3 پیرې هغه یوډو و د خلکو چلولي ده نو بیا مونږ درنه وکړه د روډ بند کړو چې په روډ له پاسه ونو مونږ له په ضلع حکیمي خانداني کې دا به زه سسپینډ کوم د اوسه پورې انکوایري یو ته ځو هغوی پلان کې لاړ شي بل له ځو پلان کې لاړ شي MSY DMS له لاړ شي DMS چې مونږ رالو هغوی ما ته پته نشته بیا چې هغه سره رابطه وکړه چې په دې کې دا وکړو نو بالکل غلط دی په هسپتال کې ټول چې دي دا ګڼ کپان دي که هغه MS دی که هغه دا نوره محکمه ده په دې د فوره په ضلع حکیم صاحب اول اوس غټ اکشن اخیستی دی موږ د هغه شکریا ادا کوو او اوس چې د نن نه پې هغه اکشن وانه اخیسته او سبا پورې دا ښځه سسپینډ نه شوه نو موږ به ځو وزیر اعلی صاحب ته به کینو او درنه به کوو تاڼې ته موږ ورغلو چې موږ تاسو پروګرام کړی هغه وی چې یاره ما خو په دې کې انکوایري شروع ده نن چې 9مه ورځ ده زموږ د انکوایري هېڅ پته ونه لګېده پوه چې موږ په دې حیران چې دا څنګه انکوایري دا خو څه اړکو بکو دي د پاره د خدای دې ته شروع کړي دا خلک دی دا تاڼه ده دا شروع ده نو چې په دې باندې پروګرام شروع دي دا به زموږ عمران وزیر اعظم په کوم ځای ته رسېداون دا خو ټکلی دی یو علاقه نه ده 4 صوبې دي پوه شې په دې کې هر سړي له ډیوټي پکړه ایسیچو نه خبره ایسته د دې 302 کیس ده پوه شې په تاسو پرچه کوم روډ یې ورکړی د سره د روډ هم شی ده پر دې پور